أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساكم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون صدق الله العظيم سورة الأعراف آیت نمبر 50 مخی آیتونو مبارکون اللہ جل شانہ د جنتیانو او د جهنميانو په خپل منځ کې مکالمه ذکر فرمایل او بیا د دې دوانو په منځ کې چې کوم اصحاب اعراف یعنی هغه خلک چې د کومو نیکی او بدی برابر شي او هغوی لا جنت ته داخل شوی نوی په اعراف کې موجود وي جنتیان به متخکاری او دوزخیان به هم ورتخکاری او دغه اعراف ولا خلق به دي جهنميانو ته پیغور کوي چې ای جهنميانو تاسو په دنیا کې په دې مسلمانانو پورې بخندا کو او تاسو به قسمونه خوړل چې دوی ته به هیڅ قسمه د الله رحمت نه برسي او حالانکه دوی خو جدار جنت ته داخلم شو او دوی ته دا حکم ملو شو چې تاسو جنت ته داخل شي او تاسو باندې با نه سیروي او نه به تاسو غمجن یې په دې وخت کې با دا جهنميان په دې جهنم کې اوس وځي او د دوی وجود چې کله اوس وزي او ختم شي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جنودا غيرها الله تبارک وتعالى نور سرمن پاغي باندې راوخیږي د وجود د پاسه د دوباره عذاب د پاره چې کله دوی د لوګي او د تندینا بیتاب شي او بر دوی ته جنتیان ښکارا شي جنتیانو باندې د دوی نظر پریوزي نو دوی د جنت هغه نعمتونه وویني د جنتیانو هغه عيش او عشرت وګوري په دې وخت کې بعد جهنميان با جنتیانو ته आवाज کوي ورته وایي چې په خپل د دې اوبونه چې کم تاسو د اوبو د نعمت تاسو سره دی مونږ باندې هم لګ راتوي کوي ځکه حدیث پاک کې به تفصیل ذکر دی چې دوی په سونو کال جړا وکي چې مونږ ته اوبو پکار دی حلق مری اوچی شي او چې کله دې د سونو کال د فریاد جړا نه بعد چې کله ورته اوبو ملو شي هغه د جهنميانو هغه ویني زوي او چې کله دی هغه اوبو خلی ته نزدیک نو نزدیکولو سره لاندینی شونډه حقته او تختی برانی شونډه برو تختی او دومره hebat وی چې کله دی خلی ته په زور ورواړي نو د دوی په ګېډو کې چې کوم مواد دي هر څه چې د بهر وځي داغي هغه جوش او د ګرمایش او تپش د وجنه نو بیا به د الله تبارک وتعالى نه دی سوال کوي د خوراک د پاره سونو کاله بیا چې کله دوی ته خوراک ملاو شي نو هغه زقوم وي زقوم د پاڼه عام بوټي ملاويږي نو دغه بوټي داسې وی چې کوم ازغوي دوه طرف ته ډیر hebat نه چې دغه تیرولو کوشش وکړي خو هغه په مارو کې وین خلی ځکه دوه طرف ته ثابت ازغوي هغه تیریږي نه دا دوی خوراک او دا دوی اسکاک نو دوی و جنتیانو تبا منت سماجت کوي چې لګي اوبو په مونږ باندې راتوي کوي
یا چې دې مونږ وګیو کم رزق او کم نعمتونه کم میوي تاسو مخ ته موجود دي دین لک سره وګرځوي جنتیان به ورته وي چې الله تبارک وتعالى دا په کافرانو باندې حرام کړی دی او تاسو هغه خلک یې چې په دنیا کې تاسو د الله دین تاسو ته ټوکه او مسخره او لوبي تر ښکاره کېدو دنیا ژوند تاسو له دوکه درکړو پس نن ورځ باندې به تاسو هیر کړی شي څرنګه چې تاسو په دنیا کې د الله تبارک وتعالى ذات او د دې قیامت د ورځ تاسو هیر کړو او تاسو د الله جل شانه د آیاتونو انکار کو ونادا او आवाज بو کی اصحاب النار دوزخیان اصحاب الجنت جنتیان ہوتا ان افیزو چتا سورات یاتراتوی کړی علینا پمون باندې من الماء سوبو او مما رزقکم الله یا د هغه نه چې درکړی تاسو ته الله جل شانه قالوا ابوي دویتا قالوا ابوي دوی ان الله بشک الله جل شانه حرمهما حرام کړی دا دوانه ان دا اوبو او دا رزق دا نعمتنا ان الله حرمهما بشک الله جل شانه حرام کړی دا دوانه علی الکافرین په کافرانو باندې الذين كم اتخذوا جوکل دینهم دین خپل لهوا لوبا ولعبا او تماشا وغرتهم الحیات الدنیا وغرتهم او دوکور کړدویتا حیات الدنیا ژوند دنیا فاليوم پسنن روز ننساهم هیر بقوم دوی لرا کما نسو لک سرنگ چې هیر کړو دوی لقاء یومهم ملاقات د دې روزي هاذا د دې وما كانوا او لک سرنگ چې ودو بی آیاتنا زمون د آیاتونو یجحدون انکار کولا نادا اصحاب النار اصحاب الجنه आवाज بکې جهنميان جنتیان ہوتا او سوال بدا کې چې پمون باندې دا اوبو دا راتوي کوي او دا رزق دا لګ مونږ ته وګورځوي نو جنتیانو جواب بدایي چې تاسو باندې دا حرام دی او بل یو هغه منظر چې کله دغه مؤمنان قران کریم سوره مطففین په اخر کې الله جل شانه ذکر کوي چې واذا مروا بهم يتغامزون چې کله بدا کافران د مؤمنانو په خوا کې به تیرېدل نو یو بل تبا سترګې به واله سترګو په اشارو سره به دا اشاره یو بل ته کول چې دا هغه خلق دي چې کوم د جنت ټیکاداران دي دوی به جنت ته ځي څرنګه د دې دور کفار په مسلمانانو پوری خنداګانې کوي او په خپل منځ کې په اشارو د مسلمانانو د وجلو د مسلمانانو د ختمولو او مسلمانانو باندې تمسخر او استهزاء کوي نو هغه کفارو به چې کله تیرېدل نو مسلمانانو طرف ته به په سترګو کې اشاره وکړه چې دا هغه کسان دي چې کوم جنت ته بځي او جنتیان دي ځان ته جنت ټیکادار وي واذا مروا بهم يتغامزون یو بل ته اشاره کولې په سترګو باندې واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين چې کله خپل کورونو ته برال دا کافران او ډېر خوشاله بو چې مونږ خنن مسلمانانو پر ډېر استهزاء وکړه ډېر تمسخر مو کو ډېر خندګانی موکړي اشاره یو بل ته وکړي واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون چې کله مسلمانان ولیدل دوی دی به چې دا هغه کسان چې کوم گمراه شوي دي نعوذ بالله خپل دین پرېخي دي او نوی مذهب اختیار کړی دا مسلمانان دي دوی گمراهان دي واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين الله تبارك وتعالى واذا كافرون بمسلمانانو باندې نگران نه مقرر کړی شوی فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون پس ورځ په دغه قیامت په ورځ باندې با مسلمانان بلګیاوي د کافرانو پورې بخندا کوي برنا اوچت زینو کې بناستي تختونو کې بناستوي تکیه به والی وي او لاندې با دا جهنميان به ورته ښکاري على سرر متقابلين جنتيانو با په تختونو باندې بناستوي او واكواب موضوعه دک جام به ورته پراته وي دا الله جل شانه نعمتونه ورته موجود وي
او دغه مشرکان دغه کافران به په جهنم کې حقیقت دوی ګوري سوځي به فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون نن ورځ باندې به دا مسلمانان به د کافرانو باندې به خندا کوي على الارائك ينظرون دوی به په ډډې به وهلې وي په تختونو باندې به ناست وي دوی به ګوري دوی ته ينظرون د کافرانو ته به ګوري نو لہذا الله تبارک وتعالی دا ورځ دا په دوی باندې تلک الايام نداولها بین الناس الله تبارک وتعالی د شپې ورځې اړې راړې په خلکو باندې یو هغه وخت و چې کله دوی به د مسلمانانو پورې خندا کو تمسخر به کو او بیا الله تبارک وتعالی هغه وخت راوستو چې دغه قیصر او کسرا د خپل زمانه سوپر پاور هغه د صحابه کرامو د قدمونو لاندې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مبارک لاسونو باندې فتح شو او د هغه سوپر پاور د زمانه قیصر او کسرا د هغه د خپل لاندې د هغه تاجونه پراتو د هغه غسونا جواهرات د هغه خپل لاندې پراتو او دغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نن چې په کم ځینو باندې 35 ملکونه آباد دي تنها په هغه باندې 22 لاکھ مربع میل باندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلافت کو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بشارتونو چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی امت ته ورکړو وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم رب کائنات وعده کړی د امت سره چې کله هم د امت په اتفاق او اتحاد سره د الله جل شانه په دین باندې مکمل عمل کول ولا جوړ شي رب کائنات په مقدس مکه باندې به مسلمانانو ته خلافت ورکړي دغه نظام نه چې ظالمانه جابرانه نظام وي ملک استاوي اختیار د بل چاوي ملک استاوي قانون د اغیارو چلیږي او ملک استاوي تعلیمی نظام د کفارو چلیږي داسې ملک نه رب کائنات د خلافت وعده کړی د خلافت چې کوم عادلانه او خیسته نظام دی د عدل او انصاف نظام دی او د هغه کې د هر انسان سره سره د زناورو هم چې دغه حقوق متعین دي څوک 50 ظلم نشي کولی د اسلام هغه عادلانه نظام وعده الله تبارک وتعالى مؤمنانو سره کړی دا او هغه پوره کړی دا رب کائنات د حالات د شپې ورځې په خلکو باندې اړې رړې څرنګه چې مسلمانان په دنیا کې تکلیفونو او مشقتونو سره ژوند تیری روز قیامت به الله تبارک وتعالى داغي نعم البدل او داغي اجرونه به ورکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك